السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو نه اول چې کوم نن لکي مروت چې امن جرګه وسله، خیر دی هغه ټولو مروتو ته، که نوجوان دي که مشران دي، چې ټول سیاسي لیډران دي چې چوره دلته راغلي وو، هغې ټولو ته سلام پیش کوو. او همیشه دپاره موږ دا ویلي دي چې کله داسې خبره وي چا باندې مشکلات وي، په قوم باندې سخته وي، چې په کومې کونې باندې وي، نو هغې ته موږ ته پکار دی چې موږ هغه پارټۍ دا نه بالاتر موږ سیاست شاته خبره ده، کوم خبره پیله ده، په هغې باندې موږ ټولو پارټیو ته یو اواز کول پکار دي، یو موټی کول پکار دي، ځکه چې اتفاق چې برکت وي. داسې نه چې یو کسې دا لپاره وي. په دې کامیاب پروګرام چې ابا شهید قومي جرګه چې کومه وه، خاص کر تراب صاحب ورسره د نوره د ټیم ټولو مشرانو نوجوانانو ته خراج تحسین هم پیش کوو. او په کار ده چې موږ نن تاسو به لیدلي چې مروت قومي جرګې هم بیا د اباده پریس کانفرنس وکړو. مروت قومي جرګې چې دلته موږ همیشه ویلي دي، مشران دي، قابل قدر دي، احترام دي، مخکې به موږ له خولې خبره پسې وتلي، مخکې به موږ سخته ویل کړي، ځکه چې نوجوانان یو، جذبات لرو، مخکې به داسې الفاظ موږ مخکې استعمال کړي چې مروت قومي جرګه موږ نه منو. نو موږ صرف اختلاف هغه جذبات او هغه اختلاف صرف دې حد پورې ده، موږ چا مشر سره اختلافات نسته، موږ پر ټول قابل قدر دی، احترام وال دی، مشران دي، خو کم از کم موږ اختلاف په دې ټکي باندې ده چې مروت قومي جرګې چې کوم مخصوص کسان دي او کوم کسان دي داسې نه ده پکار. زه به داسې ووایم چې دې مروت قومي جرګې چې داسې قومونه دي چې یو قوم نه دوه کسان دي پکې، او داسې قومونه دي چې هغې چې یو قسم نسته پکې. نو موږ بار بار مروت قومي جرګې ته دا وینا کړې ده، دا مو ریکویسټ کړی ده، او په سوشل میډیا باندې مروت قومي مشرانو ته موږ دا مشوره ورکوو. ګوره سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم ده چې ته فورا ریزلټ میلاو سي چې دا قوم څه وایي. نو هغه ویډیو باندې به تاسو مختلف قسم قومي جرګې مشران دي وګوري، کمنټسو چې دي وګوري، نور دې د خپله رایې چې عوام کومه پیش کوي یا دې وګوري، لږ سوچ فکر دې په دې وکړي چې کم از کم قوم څه وایي. یو دا اواز ما نه ده، دا ټول قوم اواز ده چې دلته داسې قومونه دي چې یو قسم نسته پکې، دا داسې نه ده. موږ بیا بار بار ریکویسټ ونه کوو، که چیرې خپله مشري بېشکه مشري دې تاسو یي، مشري کوو، که موږ عزت مو به کوي، عوام مو به کوي، قدر مو به کوي، او کم از کم دا چې کوم تاسو زړه مروت قومي جرګه جوړه ده، اوس نوی نوجوان نسل ده، نوې قومي جرګه تاسو ته پکار ده، دا تحلیل کول پکار دي. نوې هر یونین کونسل په سطح باندې یو کس واخلو دی چې به هر قوم نمایندګي شامله سي. هر یونین کونسل چې بار بار ما دا ویلي دي چې څومره لکي مروت چې یونین کونسل دي هغې چې یو کس واخلو، ټول لکي مروت دپاره جوړه کو. بار بار دا ما ویلي دي چې بیټني موږ سره دي، دلته نور وزیر قوم موږ سره اوس آباد سه، دلته نور قومونه دي موږ سره آباد دي، هر قوم نه یو کس واخلو. داسې ده چې دا لکي مروت په سطح باندې د قومي جرګه وي، د هر مکتب فکر نه کس واخلو، سوشل میډیا، ټي وي میډیا، هر یو کس یې نه واخلو، داسې هر طبقې نه پکار ده 200-250 کسانو تاسو مروت قومي جرګه جوړه کو، هر یونین کونسل نه یو کس ورسره، هر قوم نه چې کوم وزیر آباد دی راغلی دي، کوم دلته مسعود دی یا خټک دی یا هر څه څوک دي، دغسې بیټنو هر یونین کونسل نه چې چوره دا جوړېږي، هر مکتب فکر نه تقریبا 200-250 کسان به جوړېږي، هر سیاسي پارټۍ نه یو کس واخلو. نو دا چې کله دا کسان را جمع سي، بار بار موږ دا وینا کړې ده، بار بار موږ دا ریکویسټ کړی ده، مروت قومي جرګه دا تحلیل کو، که چیرې مشري غواړو او وایو چې موږ دغسې برقراره یي په عوام چې، نو مهرباني وکړو لکه څرنګه نن به شهید قوم دا جرګه وه، هلته دا ډیمانډ وسه چې یوه ګرینډ جرګه دې راغوښتله سي. نو دا ګرینډ جرګې مطلب دا ده
چې دې چې هر چې کوم په طریقې باندې ما تاسو ته ویل که دغسې جرګه جوړه سي نو موږ ته به بیا بار بار ګرینډ جرګې چینولو غوښتلو ضرورت نه پیش کېږي، اټومیټک به دا ټول پکې رایسي. نو دې ته پکار ده مرود قومي جرګه د خاص طور په دې باندې عمل وکړي. مرود مشران مو شپاره قابل قدر دي، احترام ول دي، بار بار وایو، خو کم از کم عوامو اعتماد اوس په تاسو نسته. عوامو اعتماد تاسو ختم کړی ده، او چې ختم کړی مو ده دا نسي کېدلی چې تاسو زور زبردستی باندې دا قوم باندې دا جرګه منو. دا قوم بار بار تاسو به لیدلی وي چې دا قوم بار بار دې سره تاسو کمزوري کېږو. نو کمزوري کوونې له وجې ولې دا تاسو ورکو یو داسې پلیټفارم جوړ کړو چې هغې چې ټول قوم نمایندګي وي، قوم په هغې باندې متفق وي، قوم خوښه وي، هر یو کس خوښه وي، په هغې چې بیا تاسو مشري قایموئ، هغې چې به هر یو مشر وي داسې به څوک ګوته نه نیسي چې دلته دې پارټۍ زیات دي پچې، دې ولکم دي پچې، دې قوم چې دوره دي پچې، دغ قوم چې بالکل نسته. نو دا شیان بالکل نوټ کول پکار دي. موږ بار بار ریکویسټ کوو. نن چې کومه مرود قومي جرګې پریس کانفرنس کړی ده، هغې پریس کانفرنس چې کوم دو خبرې کړي دي هغه نه الټه باوجود خبرې ډېرې کوشلې کړي دي، خبرې دواړو طرفو ته کړي دي. څوک امن خرابوي هغې ته یې وتلي دي چې موږ سره کښېنو، او چې څوک دلته اپریشن کول غواړي هغې ته هم دواړو کورو ته خبرې کړي دي، کوشلې خبرې کړي دي. خو کوشلو خبرو سره دلته کوم الټه بیا دو ته بد رد ویلي دي. الټه عوامو چې کوم رایې ده بیا د عوامو صرف دا ده چې کوم تحفظات دي موږ تاسو سره کوم بیان کړ، دا تحفظات دي چې تر چوره پورې دا تحفظات عوام ختم سلی نه، تر هغې پورې به دا مرود قومي جرګې که ډېرې ښکلې فیصلې وکړي، تر هغې پورې به دا قوم چې او دې نوجوان نسل چې عوام چې دا تحفظات همیشه قایم وي. نو پکار ده موږ بار بار ریکویسټ کوو چې دا د وغوښتله سي دې چې کوم دو ته نقصان ده یا کوم دو ته داسې دې چې نقصان رسېږي چې دغسې ټولو قومو نمایندګي پچې، هر مکتبې فکر کسانی پچې، هرې پارټۍ کسانی پچې، نو دې چې خو څه نقصان خو نسته. او دې چې داسې دا که نه چې لکه څرنګه دلته خلک داسې خبرې هم کوي چې صدر چې کومې دی قومي جرګې هغه ورسره چین کېږي په الیکشن باندې، داسې نه چې تحایات به هغه یو صدري نه. دا یو طریقه کار جوړول پکار دي تر هغې پورې که یو کامیابه جرګه چیرې جوړول غواړي مرود قومي جرګه او لکه مروت په نام باندې، نو دې صرف وایي د حل دا ده او کوم چې خپل ساک بحال کولو دپاره دې نه بل اپشن نه قوم سره سته، نه دو سره سته، نه د عوام سره سته، نه د نوجوان نسل سره سته چې کوم دو په خلاف مرود قومي جرګې په حوالې سره دو چې تحفظات دي. نو په دې باندې د سپیشل عمل وکړي مشران. موږ بار بار ریکویسټ کوو چې خپل مشري ساک دی په دې ذریعې باندې بحال کړي. مننه جی، شکریہ.